आयत नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. په دې صورت کې الله رب العالمین هغه اصول بیانوي چې یو انسان د اصول پابندي کوي نو الله رب العالمین وی په دنیا او په آخرت کې یو کامیاب انسان جوړ کی. نو ابتدایي آیت الله رب العالمین د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په باره آداب بیان کړل. اول ادب دا چې د الله او د رسول نه مخشوله مکه که په تک شي که په غږېدو شي که په قول شي که په فعل شي که په خروب شي که په چروک شي د پیغمبر نه مخشوله مکه. او دوام دا چې تاسو تقوا په ځونه شي پیدا کی د الله تعالی خوف. او دریم اصول دا چې د پیغمبر په اوز نه خپل اوز کیږي ما. او سلام دا چې تاسو د پیغمبر سره داسې خبرې ما کوي لکه عام تاسو یو بل سره خبرې کوي نه د شان یې سوتی چې ګوره دا خو د الله رب العالمین رسول د پیغمبر د لوی مقام یې ده. و دغه خلک الله رب العالمین به فضیلت بیان ک چې کیم خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخشه خپل او سټیټ لري. الله رب العالمین فرمایي چې دا هغه خلک چې الله رب العالمین د دې زړینه د تقوی د پر خالص کړي دي. یو سړی کوي چې تقوا پیدا شي په موشه د الله تعالی خوف پیدا شي نو هغه د پر اول شرط څه شي دا اول شرط ادب ده چې ادب نه نو تقوا وی کی نه روشي نو سړی په ځون شي ادب پیدا کوي. په نن آیت چې الله رب العالمین عام مؤمنین ته سه هدایت کوي چې تاسو کله یو خبره تاسو تروشي نو دغه خبره تحقیق کوي. د سینې چې یو خبره بس تو تروغله یو د سه بيدبره سړی درته وکړه چې پیغه باندې اعتماد نو پچارو د سینې چې پیغه باندې تو اقدام شری کړای تو سیکرول چیر پلون کای د تو په باره شدا سه خبره کای د سه نه فورا اقدام ما کوا دغه خبره تحقیق وکا نو دغه نوې غټ نقصان نه تو سه بچ شي. اصل شې د آیت شن نزول دادا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه سره یو علاقہ وای چې پیغه شي بنو مستلق قبیله استدلا. بنو مستلق قبیله دا ډیره جګړالو قبیله وا. د دې طریقه دا وا چې ډکې وی اچولې غلې وی کولې درنګې د یو انسان قتل د دې پر څه خبره نشله لیدله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله رب العالمین طاقت ورک مسلمان ته نو د خلک سرکشي کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خلک باندې حمله وکړه نو دغه حمله په نتیجې شدید ته شکست ملاو شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین مال غنیمت او خست ډیر مال غنیمت مسلمانانو ته ملاو شو ځکه چې کیمه لکه ته شکست ملاو شو مسلمانانو په لوز باندې غنیمت ورغای و د دې قیدیون جوړ کړ. په دې قیدیون شي سړیاوي او شزیناوي نو هغه قیدیون بیا د کیمه مسلمانانو په کې جهاد شي حصہ وختي د هغه په میون شوی تقسیمېدل. نو په دې شزیناوي شي یو شزیناوا د حارث ابن زرار چې د بنو مستلق قبیله سردار دی غلیر و هغه په دې قیدیون شي قیدی جوړه شوی و روستي و نو هغه د یو صحابي حضرت ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ په حصے شعور رسیدله. نو چې کله حصے شعور رسیدله دا شزینا ډیره ایشیورا و نو عمر په لحاظ سره کم و هو و ډیره ایشیورا ځکه چې د سردار لیر و حارث ابن زرار لیر و. ثابت ابن قیس ته وی چې ګوره زه امه شزینا نه یم زه د یو سردار لیر یم نو تو د مو سره وخت رای نو شي مو مشوره دادو چې ته د مونږ سمره پیسې وخلې پیسې مطالبه وکړ زه پیدا کوته دی پره او ته مو ازودا کا بزوې بلچا سره نکاح وکړ. نو ثابت ابن قیس دا خبره خوشش لیدې ورته چې بس صحیح ده نو دو لوړ لا ډایرک دیم را اشاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله دروغ لاله وی چې پښتنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله مصری جغدو وشلله مو چې کله دې عادت او خصلت ته وکتل دې ویلوړي نو ستیته مې وکتل دې جغدو ته
نو د سړی فورا پته ولګي چې د سړی څه قسم دی، غږېدو نه پته لګېږي، د ویلوړي د نوستي نه پته لګېږي چې د سړی د څه قسم کردار مالک ته، اخلاق او کردار یې څرنګه دي. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په خپل ډېر شیوره وه، وی چې خو دی ویلوړي نوستي ته چې مو کتلې، دې غږېدو ته چې مو کتل، زه دومره متاثره شوم چې دومره درنه ښځه، دومره د هغه نه ډکه ښځینه. نو وی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویراغله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دوه خبرې وکړلې. ورته ویل چې یا رسول الله زه د حارث ابن زرار لیری په دې قیدیونه چې جوړه شوې، خو مو دې چې چا په حصے شه راتللی د کیم صحابي په حصے شه یک سره مې خبره کړې دو چې زوی ته پیسې وروړو به ویغه نه بعد ما زداوي. نو پیسې دې پره زه ته یا رسول الله رول مشورې دې پره زه دې ته نو مشوره وکړه چې زه سوک کده عام خلک نه چندا غوړ مو ته چندا وکي پیسې ورو کی زوی زون په ازود ک خدا زه د خپل د عزت او د خپل شان مطابق د خبره نه لاره چې د مو د شان سره لای کنه دو چې زه د چانه سول کوم. نو دغه مشورې ته راغلی چې زه سوک او بل خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پښتنه نو کله چې کلمات ویلي وی چې کلمه مې ویلي د زه مسلمان شو یې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې بس صحیح دو اې دې پیسې تنظیم مې زو ته وکړو او زوی د تو سره نکاح وکړه. نو د اصل د مقصد دا و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دو ملاو کېدله، مقصد یې دا و چې زه د یو سردار لري خو چې په مسلمان شه 10 سړي سره زم نکاح وکړه چې هغه معمولی شخصیت نه لوی شخصیت وي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل چت شخصیت نو مسلمان سردار خو رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبره ورته وکړه دی وته چې یا رسول الله بس دا خبره مې خوښه ده. ثابت ابن کیس ته ویل چې پیسې چې سیمره هغه ویر کړل او دوی په زوجیت شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح شروع دو ام المؤمنین جوړه شله، ام المؤمنین. بیا دغه نه بعد چې کله صحابه کرام د حالات ولیدل ځکه چې صحابه کرام سره خو سړیا غلامون جوړي دي دغه د خاندان نه شزینا نه راوي هغه چې کله وکتل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زوجیت شه شزینا رغله دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخرګانی شلله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخرګانی د میش غلامونو وینځي جوړ کړی وي دا نشي کېدله. اصحاب کرام ولګیدل ټول یې آزاد کړل چې دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عزت ته وجه نه چې تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره رشتہ داری لا اې دې په وجه باندې مې ټول آزاد وستا. یوه قبیله خلک چې دا ولیدل چې دمره د یوې شزینا په نکاح باندې صحابه کرام ټول شزینا او سړی دا آزاد کړل چې کله خپل قبیله ته لړل هغه خلک وته چې داسې خلک میر بیان لید داسې اخلاق ول خلک یاره د مسلمانې د کردار نه خلق متاثره شوی دي. نن خو د مسلمانې کردار د قتل نه ده کنه خدا په یو باندې د صحابه کرام کردار ته وکسا د صحابه کرام معاملات ته وکسا په دې وجه باندې ټوله قبیله هغه مسلمان شله. او حارث ابن زرار چې کیمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې د قبیله سردار دا یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خراشه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دای ورته امیر جوړ ک ورته چې تو د خلک تلمین زاکوي و دغه نه بعد د خپل قبیله نه زکوټ لاوي به واغه مشترو کوي. یو ټیم یې مقرر ک چې یا رسول الله په دا ورځ باندې او په دغه ټیم باندې سړی الله زمو زکوټ ټیل کړای ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زکوت نصاب ورته وشوي بیا کاسر الله جبه میجا د تو کاستا زکوت ویر کی ځکه چې د مکه او د مدینه فاصله ډیره و هر ټیم سیک نشل نو ورځ یو قسم مقرره کړ چې یو قسم د سلارم ورځ او د مشپشین ټیم باندې وسړی ترسي دی ورځ خو یغوا حارث ابن زرار ولګید د ټول خپل قبیله نه زکوت ټیل ک او بیا دغه نه آبادی شاده ایس انتظار د چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمائنده ورسي چې کله ټیم پیراشه چې په دې ټیم باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سړی لږی دا خلکو لګیدل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نمائنده استقبال د پر وروتل چې څنګه ټیم پیرا کې دین کده دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمائنده ورسي چې میږي استقبال وکي. استقبال دے پرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمائندہ ولید ابن عقبہ دا غیر له جوړتا چې ته ورسادی ته ورشو زکوت وی ټیل کړه یا زکوت روړه نو دای چې کله راغله د مخ چیرې چا سره دشمنی و په دې قبیله شه او د هغه خلک طریقہ دا و چې چا استقبال وی کو یا نو دا یغه چې کیمو تیر د په وسلې شنو مخ ما دا خبره کړی و دا ودیه زونه سره رخصتله صحابه کرام چې کله 1400 صحابه کرام عمره د پر ارتله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بل څه شای نه وسلې شه زغره نه ور سره نه زینه ور سره خو تیر وی ور سره اورغلی عمره ته نو دا وی خلک شراوله تیر نو تیر سره وتلی دی استقبال د پر ولید ابن عقبہ چې لیدلې دي چې دا خو د خلک وروتلې دي وتیره ور سره دي سوچ کړه چې د سره هم دښمنی و دا خو د مو د قتل د پر وروتلې دي
ایک فورا د دو ځای نه واپس شوه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورغله ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویلي چې یا رسول الله هغه خلک خو زکات یې نه کړو مو په قتل په شر وتلی وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته زکات یې نه کړی او ته قتل کولې وی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته یو وړه دستا ورکړه صحابه کرام یې سو ورکړل چې ورسالو شه دښي پښتنه روکا نو ولی حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ روغی چې په دې شه حارث ابن زرار سوچ کړه دا چې وخت تیر شو چې ویلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سړی مرلو اروته لاده چې د دښي پښتنه وکي نو خالد ابن ولید و دې حارث ابن زرار دې په خپل مين شه ملاقات شو په لیارې شه وی چې څرنګه خالد ابن ولید چیرې روانې تاسو داسې حالات شه روانو ستا وسلې مې راخوستې دي او یغه مې داسې ښه نشي لیده اراده وی چې تاسې زکات نه انکار کړه دا او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نماینده هغه مې واپس کړه هغه مې قتل کو تاسې میشو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسې په شر لړلی وی چې میشو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نماینده ته نو سي چارو شي میشو زکات ورکړي خو میشو هم دلیدله وی چې ولید ابن عقبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام در تر لړلا اته سره ملاو نه دا وی چې نه میش ولید ابن عقبه نه دلیدله میش سره ملاو شو نه ده اخو د لیارې نه واپس شو ده چې کله حقیقت پته لګېدله نو بدغه زوی شه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دواړه ورغلي خالد ابن ولید او حارث ابن زراره وی چې رسول الله مشته خو سړی د تو نه درغله مشو زکوتی شه مشو استقبال تر وتلی انتظار مې ډیرو کو ضرورت لای دغه شي دا ویل نه روغی سړی تو ویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مې نه پس خبره باندې نه رشوه دا مې زدغه د پر وتلای وی چې حقیقت پته به ولګید الله رب العالمین مسلمان ته ایسا هدایت کوي چې ګوره همیشه د پر سوچ کوي چې چیرې به تحقیق اقدامونه کیه اس کدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ته لشکر ته ویلی و چې ورسی لوټ شي په دې علاقې باندې حمله وکړي نو سمره نقصان وشو مسلمان و قتل شو د مسلمان د لوسا نو د وجنا په هر یو خبره شي تحقیق نن چې د دنیا سمره فساد ته رسیدلی سمره نن د جګړې دی په دنیا شه ا دغه د لوسا چې به تحقیق کار سړی لګیا تحقیق ته یو شي نه دا شو نه تو ته کا خبره کوي دغه خبره بیا تحقیق کوا ځکه الله تعالی مسلمان ته دا ګوره سمره بهترین هدایت په دې صورت شه یا ایها الذین آمنوا خلقی تو ایمان وروړل دا ان جاءکم کچره روشی تو سے تفاسقون یو فاسق انسان ګناګور انسان فاسق چې ګناګور ته بنا با ان په یو خبر سره فتبینوا به تو سے تحقیق کوي ګوره دوش سیک دا غلطی چانه وشي وی چې ګوره دوش صحابي د پر فاسق لفظ استعمال شه دا د صحابي د پر نه دا استعمال شو دا فاسق لفظ دا الله رب العالمین مؤمنین ته عام هدایت کوي چې په عام هدایت شه تو سے دسه کوي چې کله تو سے سیک د سرسی به تو سے تحقیق کوي کچېره د صحابي په باره شو به د الفاظ نو چې یا ایه الذین آمنوا او مؤمنین به الله رب العالمین ویلی و چې یا ایه الرسول او پیغمبره چې تو ته کله داسې سړی رسي نو یا ایها الرسول لفظ نه راغله یا ایها الذین آمنوا لفظ راغله دا د دې وجه الله رب العالمین دا اما خبره کوي د صحابي په باره نه چې د لفظ داسې نه چې تو ذهن ته دا معنا دیر شي چې دا خو د صحابي د پر د لفظ استعمال شه دا یو اما هدایت مسلمان ته ور کوي چې تو سره کله داسې کیږي ځکه مؤمنین ته خطاب د پیغمبر ته نه ده یا ایها الذین آمنوا خلقی چې تاسو ایمان ورلدا ان جاءکم کچری روشی تاسو تفاسقون یو فاسق انسان بنبا ان په یو خبر سره فتبینوا به تاسو تحقیق کوي ان تصيبوا چیرې داسې نه چې تاسو ورسېږي قوم داسې یو قوم ته چې هغه څه ګناه نه کړه څه جرم یې نه کړه او ته د خلاف اقدام کړای قتل دې کړه وی بل دې څه کړی وی بے جهالتن په نه پی سره ته پاته نه وی او ته خبره په یو رنگ رسیدلې او ته بدل په بل رنگ باندې وخله فتصبحوا به تاسو وګرځي علامه فعلتم پیغه باندې چې کیم فعل تو سه کړه وینا د مين پښمونه وشي نو د پښمونی نه کزون بچ کایي د هغه بهترینه طریقه ده چې د هر خبره تحقیق کوي الله د عمل کولی توفیق امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله